د کوم کار سره د ده مخ کېږي د هغه مسلې به ده ته یادې او د تجارت په پیسو یې وروسته بیا ځمکه واخیستله، دغه ځمکه یې وروسته بیا خرڅه کړله تقریبا په 10 لکه افغانۍ باندې. دغه ورور ویلي چې موږ 6 ورونه یو، پلار مو دغه پیسې په موږ باندې تقسیم کړلې او هر یو ته یې خپل هغه برخه پکې ورکړله، خو 6 خویندې هم لرو. بیا مو پلار وویلي چې هر ورور دې یوې خور ته حق ورکړي. اوس په دغه کار باندې پلار خلاص شو، خلاصیږي که نه؟ نو دغه 2 صورته لري چې دغه پلار یې ژوندی دی او که دا پلار یې وفات شوی دی. که چېرته دا پلار وفات شوی وي او پلار په خپل ژوند کې دغه ځمکه دغسې تقسیم کړي وي او زامنو ته یې ویلي وي چې 6 خویندې دي چې مثلا دغو پیسو کې یو حصه د هغې خور دی دا ورته ورکړه. نو بیا خو نو پلار دوی امین ګرځولي او دوی ته امانت ورکړی هغه د خور حق چې ته به د خپلې خور ته دغه پیسې چې دي دا ورته ورکوې. نو بیا د پلار غاړه خو پکې خلاصه ده. دوی ګناهګار دي چې د بل چا امانت ورته سپارل سوی دی او دا یې رسوي. او که چېرته پلار ژوندی وي دا خو د پلار د فلحال مال دی، د ژوندی مال دی. طریقه چې دا یا میراث دا د مرګ وروسته تقسیمیږي، دا په ژوند کې نه تقسیمیږي. اوس په دې ژوند کې چې پلار په دغه مال کې څنګه تصرف کوي هماغسې تصرف دې وکړي. که ټول دې زامنو ته ورکوي هم یې ورکولی شي، خو چې نورو ته یې ور نه کړي ګناهګار دی. او که چېرته داسې ورته وویل چې د ورور ته وویل دا 3 لکه روپۍ مې تا ته درکړې، په دې کې 2 لکه روپۍ ستا دي او 1 لک د خور دي، نو ژوندی دی ترې بېرته یې هم اخیستلی شي.